د ملک د نورو برخو په رنګ ملکند کې هم د پلانټ فار پاکستان مهم پرانیسته وشول. ایډیشنل ډیپټي کمشنر منصور ارشد خټک، اسسټنټ کمشنر سہیل خان او ډي اف او اصغر خان د ملکند تاریخي کلی الډن ډیری کې بوټي نال کړل او په باقاعده توګه د مهم پرانیسته وکړل. د پرانیستي عمل په محل د محکمه جنگلات چارواکو، بلدیاتي غړو او ځایي ولسوم ګډون وکړو. د حکومت لخوا به ملکند ضلع کې 20,000 بوټي کرلی شي چې لوجي به په سیمه کې د آلودګۍ مخنیوي وشي. مهم کې به لوی واړه هم برخه اخلي او د ونو بوټو د کرلو سره به د دې خصمانۍ ته هم خصوصي پاملرنه کولی شي. د ایډیشنل ډیپټي کمشنر منصور ارشد خټک وینا ده چې ونی بوټي کرل قومي ذمہواری ده. هر عام او خاص لپاره پکار دي چې په دې عمل کې برخه واخلي او دا مهم کامیاب کړي. او د ډیسټریکټ مالکند کې به په دې ډرایو فار پلانټ فار پاکستان کې به 22,000 یا د دې نه زیات بوټي بنال کیږي. موږ دې کې ټول عوام ته هم دا ریکوست کوو چې په دې ډرایو کې راشي، موږ سره ملاتړ وکړي ځکه چې دا زمونږ د آینده نسل بقا ذریعہ ده او د بوټو نه بغیر زندګي نه اهمیت شته او نه بقا پاسبل ده. دا هر اکټیویټیز چې موږ کوو د خلکو په تعاون سره دا غي بغیر نه کامیابیږي. نو لہذا موږ تاسو په ذریعہ تاسو د چینل په ذریعہ باندې خلکو ته خواست کوو چې راځي چې یو ځای شو او د ملک سرسبز او شاداب کو د دې پروجیکټ نه موږ د کلی ته څنګه د کلینینګ ګرین ته ډیر پیدا به ان شاء الله ملو شي او څنګه امیدونه دي او ان شاء الله موږ به بھرپور نن خپل شروعات کو او ان شاء الله موږ ډیر هدا پوری ونی نالو ان شاء الله. یاد دی وی چې د ونو بوټو نشټوالي لکبله قام ته ډیر ستونزې مخې ته راغلي دي چې لوجي یې بهشتره ناروغي هم خوري شوې دي. پلانټ فار پاکستان مهم به د ښه او پاک ماحول لپاره ګټور ثابت شي. عمران زریاب، خبر نیوز، الډن ډیری، مالکند.